بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. سورة الشعراء آية نمبر 105. حضرت نوح علیہ السلام واقعات په منځ کې ذکر کړي. د ابراهیم علیه السلام د واقعې نه وروسته ما تاسو ته ویل د پیغمبرانو ذکر لپاره د عبرت کېږي او د پاره د تسلی کېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د یارولو د هغه کسانو کېږي کوم کسان چې نه مني د پیغمبر خبره نه مني، د هغو لپاره د یارولو د تېر شوي واقعات ذکر کېږي. په دې کې نور ډېر حکمتونه د الله جل جلاله قدرت پکې ښکاره شي. پیغمبران د خپل امت سره همدردي او خیرخواهي ښکاره شي چې پیغمبر په خپل امت باندې څومره همدرد دی او څوک چې د پیغمبر کار کوي هغه هم دا پکار دی چې د امت سره خیرخواهي کوي، همدردي کوي. د مسلمان ورور سره یا د هر امتي سره که هغه مسلمان اړوي نه خو د هغه خیرخواهي او همدردي کوي. که مسلمان دی د هغه د دې لپاره کوي چې هغه اسلام ته راوړي، د جهنم نه بچ شي او جنت کې والا جوړ شي. درېم ورته په دې کې د صبر تاکید کوي چې تاسو صبر او برداشت کوئ. که تاسو ته کمزورې خبره د دعوت په درمیان کې وشي، د الله د دین خبره رسوئ او تاسو ته هغه رټه وویلی شي، نو په هغې باندې خفه کېږئ مه، جذباتي کېږئ مه. کس بل له دعوت ورکړي چې ملګري 10 لبره چې هغې نه شي ماتلی، ستا پکې څه کار دی؟ ځان دې پوخ کړلی ما ته دعوت په دې دی خفه کېږي نه، بلکې ده ته پته ولګي چې زه اوس حقیقي د پیغمبر وارث یم او دا څوک چې رد کوي دی د چا وارث دی. خبره پوهېږې د دې دغه ټیم کې خوشحاله شي چې زه د پیغمبر وارث متعین شم. تر اوسه ما ته خپل حقیقت معلوم نه و چې زه کوم ځای کې ولاړ یم. زه ځانګړی اضافه مې کېدی شي څه شي په بل طرف یم، خو اوس الحمدلله زه ښکاره شوم. كذبت قوم نوح المرسلين. دروغجن کړي قوم د نوح علیه السلام پیغمبرانو لره. د نوح علیه السلام قوم ته پیغمبران ډېر نور راغلي. یو پیغمبر ورته راغلی، څوک و؟ دوی وایي چې پیغمبرانو له دروغجن کړي. مطلب دا دی د یو پیغمبر دروغجن کول د ټولو پیغمبرانو دروغجن کول دي. ځکه خبره د پیغمبرانو یوه ده. اذ قال لهم کله چې وي هغوی ته اخوهم ورور د دوی نوح علیه السلام الا تتقون، ای تاسو ویرېږئ د الله نه. اخوهم ته اشاره دې خبرې ته کوي چې د همدردۍ د ورور باره کې څنګه رویه ساتي. د ورور باره کې د دشمنۍ مشهوره ده که دا د همدردۍ مشهوره ده. همدردۍ نو پته ولګېده چې د نوح علیه السلام د خپل قوم سره
همدردي وکړه. إني لكم رسول أمين یقینا زین تاسو د پاره پیغمبر امانتدار دا چې زه خیانت نه کوم ستاسو طرف ته چې کوم پیغمبر رالیږلی شوی په دې کې زه تاسو سره خیانت نه کوم چې تاسو باندې خپله مشري غواړم د هغې لپاره د پیغمبرۍ دعوه کوم یا د تاسو مسلمان لوټم د هغې لپاره د پیغمبرۍ دعوه کوم نه امانت چې څنګه ما ته راکړه شوی د پیغمبرۍ هغه تاسو ته رسول غواړم فاتقوا الله پس ویریږئ د الله پاک نه واطیعوني زما خبره ومنئ الله نو ویریږئ زما خبره ومنئ کامیاب بشئ کنئ تباه بشئ تاسو چې د الله نه ویریږئ زما خبره ومنئ په دې باندې تاسو څه مزدوري نه غواړم چې ما تاسو د الله دین د رسول له څه چلو کوئ ما له پیسې راکئ ما له تنخواه مقرر وما أسألكم عليه من أجر زبوارم تاسونا فدماني سمزدري إن أجري إلا على رب العالمين ندى مزدري زمان مگر برد مخلوقات دا الله ملازارو الله درزاد بارکارو خالص الله خوشارو دا قصد كده چې د یو کار چا سره ښه وکړي د هغه نه بیا تمه نه ساتي چې کم سے کم شکریه خو به دې ادا کړې وه دا خو به دې ویلې خدای دې خوشحاله کړه چېرته په لارې تېرېږي نو سره ته سلام هم نه کوي په تمه یې کې دې بده وه دا پرېږدی دا هېڅ سړی دی نو ما غټ کنډول مې اوچت کړی اوس چې په لارې تېرېږي سلام هم نه کوي نو پته ولګېده چې تا کنډول چا اوچت کړه دل اوچت کړه الله له چې کله خو ته به الله نه پته وشه الله اکبر اوس ته تاسو کولای یا ته نه دي فاتقوا الله ويرجع دعنا بعدنا واطيعوني زما خبرهم عليه قالوا قويدي قوم أنؤمن لك إمام إمام ربطابني واتبعك الأرذلون أو تابداري كريستان زلام خلق نعوذ بالله ومعاشرة کی ټولو کې رزلان او کمزوري خلک همستا تابداري کريستان ملګري شي دي پتا پس روان دي او موږ هم مستعملو مطلب دا دی چې موږ ملګري د چا شو دا رزلان ملګري او متکبر سړی ته د کمزوري سړي سره په کېناستو باندې شرم ورځي ځان ورته بد ښکاري دی هم په دې لار ځي زه هم په دې لار راشم دی هم دا شی خوري زه هم دا خورم خبره پوهېږئ دا د تکبر یوه علامه دا ده چې د کمزوري سړي سره په پینډه کې ونه کېږي د عاجز سړي سره یو ځای کټ کې نه کېږي او که کېږي بیا ځان غټ غټ حسابوي که نه چې زه پکې جدا ښکارم ووایم چې داسې نه خلک دوکه شي چې دا دواړه یو شی دی زه جدا یم زه داسې نه یم زما سکوپ ته وګورئ حیثیت ته نه وګورئ الله اکبر کېناستو چې هم ځان لپاره ګوري متعین کوي چېرته خیال کوئ داسې په چا باندې هلکه عیب لیدل هغه د دې لپاره لیدل کې چې ما کې دا عیب رانه شي یا که ما کې چې د ځان نه وباسم پوهېږئ د دې لپاره نه چې په بل کې عیب لټول دی هغه کېدای شي دا یو پکې عیب دی خو نور د تا نه ډېر غوره تا کې چې کوم عیبونه دي کېدای شي هغه په هغه کې نه دا عیب مخامخ چاته په لاس نیمه کې یا په خیرات کې یا په داسې کېناستو په ځای کې به تاسو خیر کړی که نه که نه یې کړی خپل له کېناستو ځای چل کوي ډېر زیات خیال ساتي بس دا د نفس کې یو حلول یو اوچتوالی پروت دی خدای مسلمانه چې کوم ځای خالي چې کېنه ځان منځ ته راسره نور خلک پاڅوي ته اوس پاڅه زه کېنم که نه
الله اکبر. یوه خبره خو دا شوه چې دوی عاجزانو ته رذیلانو وي، د دوی په نیز باندې معیار د شرافت او د رذالت مال دی یا قومي تعصب دی، خبره پوهېږئ، یا د پیشې تعصب دی، د دوی په نیز باندې د رذالت او شرافت معیار چې دی هغه داسې که چا سره مال و هغه شریف دی، چې مال ورسره نه و هغه شریفه نه دی. دا د دې کافرانو جاهلانو د نوح علیه السلام د قوم معیار دا چې اوس اکثر دی، دا یوازې دا خو نه دی ولې د هر کافر او د هر متکبر معیار دا وي. ډېر کسان به تاسو لیدلي چې پیسې ورسره نه وي، یو حیثیت دی چې پیسې ورسره وي، معاشره هم هغه سره بل شان رویې اختیار کړي. پوهېږئ که نه پوهېږئ تاسو؟ صدق نه کوئ. لکه یو سړی دی غریب دی، د خدای عجز دی، هغه سره معاشره یو شان سلوک کوي، او دغه کس دی ورسره پیسې راغلي، اوس ورسره معاشره بل شان سلوک کوي. معاشره هم هغه ته د قدر په نظر ګوري، هغه شان یې نه ګوري لکه څنګه چې مخکې کاته. که انسانیت په ناطې د مسلمانۍ په ناطې دلته د قدر په نظر کتلی، خو چې ده سره پیسې نه وي هله به راته کتلي وه. هغه یو غریب دوکاندار و، ډېر زیات عاجز و، ډېر وخت یې دوکان پیدا کړی. هغه دغه ته به ناست ډېر عمر وشو. عامه خبره ده چې غریب چې خلکو ته په نظر کې خلق کوي. دا د نوح علیه السلام د قوم میراث دی راټینګي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مشرکانو دغه قاعده ده چې د رذالت او د شرافت معیار مال ګرځولی، اولني نمبر کې مال دی، د دې نه علاوه نور نشته، خو اولني نمبر کې مال دی. د دې عاجزو هېچا ورته قسم توجه نه کوله. که خلک په دې لاره تله، که په دې لاره تله، ده ته چې واښه هم نه جوړ. هغه سړی چې ته راغلی راته چې واښه ونه جوړ، هغه نو ته یې هغو ته پته نه ورکړم چې دا واښه خوري. بد شو او خبرو وکړه. هغه ده ته چې واښه نه جوړ. ورور کېده دی مالدار مړ شو. مال خپله له شروع کې زده کې به راغلي که نه، کپړې سپینې شولو، دوکان یې غټ شو، حج یې وکړه، کراکوري یې په سر کړه، ښه په نشه کې شو. په دې غاړه چې خلک ځي حاجي صاحب سلام علیکم، بل حاجي صاحب سلام علیکم، سلامونه یې باران په جوړ دی. حاجي صاحب خوا الله چې تپوس کوي خیر دی. حاجي صاحب ته چې څوک سلام ووایي نو حاجي صاحب جواب نه ورکوي، خو جواب کې ورته دا ووایي چې پهنچا دومره وبرسومه. حاجي السلام علیکم ته ورته څه وایي؟ وبرسومه. خلکو دې خبرې ته زیاته توجه نه ده کړې. حاجي صاحب ته د خپل همدار باندې سلام نه یو کس په غور دې خبرې ته غوږ کېښود چې د حاجي صاحب د سلام په جواب کې څه وایي؟ نږدې دی چې ورته وایي چې هغه وبرسومه. ده خو په تسلۍ به وایي چې سلام جواب خو دا نه دی که نه، دته سړی وایي سلام دی وبرسوم. بیا چې ملګری مې راغلی حاجي صاحب یو خبره باندې شکي شوی یم، څنګه تا چې سړی سلام کوي ته بل څه وایي؟ سلام جواب ما نه دی اورېدلی، که ته وایې زه پرې نه پوهېږم که څنګه چل دی. هغه دا نه تا صحیح اورېدل، ته صحیح پوه شې، زه بل څه وایي ته څه وایې؟ وایي زه درته وایم چې وبرسوم. څه شی به ورسېده دا ته څه وایې؟ دا سلام جواب دی؟ وایي نه نه دی چې چا ته سلام کوي نو دا سلام زه هغو ته رسومه، نو ما ته سلام نه کوي. ما خو سلام خو تا ته کوي که نه، وایي چې ما ته یې کولی وي نه مخکې به یې کوي، په دې لاره باندې داسې به تله داسې به تله، چا ما ته سلام نه دی کړی. دا ما سره چې کومې پیسې شي د هغې ته سلام کوي. زه چې ماښام لاړ شم په دا مې د خاورو یو په ټوټۍ کې پیسې ایښي دي که نه، دا نورې ټوټۍ مې واچوم بیا دې سر لږ کړم بیا ورته وایم چې پلارکي سلام کوه، پلارکي سلام کوه، پلارکي سلام کوه، ټول سلامونه ورته ووایو چې کوم ماته یې. نو زمونږ د معاشرې هم دا یو نظر دی، د
د تاسو خبر کېږئ د کمزور معاشرې دا یو نظر دی چې هغه پیسه د معیار د شرافت ګڼي او چې پیسې نشته چې بیا رسېږي نعوذ بالله دویم معیار د شرافت د جاهلانو په نظر کې هغه قومي تعصب دی خانداني تعصب چې دا پلان کې ته معلوم دي تر اوسه دا کار پلان کې دا کار دا قبیله دا قام دی دا نسب دی ته معلوم نه دي که هغه هر څومره په شرافت کې ښه خو معیار څه شی شو قومي تعصب شو لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د کافرانو د ابو جهل د سردارانو د مکې د قریشو دا درخواست وکړو چې دا د کمزوري نسب والا خلک دی ته دا د خپل مجلس نه لرې کړه موږ به تا سره کېدو کېدای شي زموږ خبر وشي او چې دوی تا سره راسي نو موږ ته ځان بد ښکاري چې دوی سره یو ځای کېږو ستا مخکې الله جل جلاله ورته وایي چې یو منټ دپاره به د دې غریبانو او د دې عاجزانو کوم چې دوی ته سپک ښکاري د دوی نه به د یو منټ دپاره نه پاڅېږي دا به نه پرېږدي که دوی مسلمانېږي مسلمان دي شي که نه مسلمانېږي جهنم ته ځي نو د دویم معیار د جاهلانو په نسبت باندې د شرافت معیار او د رسالت معیار هغه څه شی دی قومیت دی لیکن د الله په نسبت دی د الله په نسبت دی د شرافت او د رسالت معیار اعمال او اخلاق دی اعمال دی بل څه شی دی عمل دی د پیغمبر په طریقه اخلاق دی د پیغمبر په طریقه څومره ستا عمل او ستا کردار ښکلی و دومره ته شریف چاهے تا سره مال ایو کوي که ته د هر قبیلې سره تعلق ساتې د الله په نسبت ته وچوي ته شریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه د چا عمل چې څوک شاته پاتې کړ که نه د چا عمل چې څوک شاته پاتې کړ د ده نسب ته نشي مخې ته کولی لیکن لوی فخر الله پې کوي دا ویلې کوي نو د دوی معیار چې هغه څه شی و أنؤمن لك بما رغبت عبدي واتبعك الأرذلون او تعبیراری کې ستا رزلان خلق رزلان مراد دلته کمزوري واجزان او الله جل جلاله څه زبردست بادشاہ دی هغه چې کوم مقام عاجزانو ته ورکړی دی هغه مقام متکبرینو له تابعینو له غټانو له مالدارانو له هغوی دا مقام نه دی ورکړی کوم مقام چې عاجزانو ته ورکړی نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي ای الله پاکه ما د عاجزانو سره ژوندی ساتي اللهم احيني مسكينا یا الله ما عاجز ژوندی ساتي عاجز او وامتني مسكينا یا الله ما د مسکینه د عاجزۍ په حالت کې مرګ راکړي عاجزانو سره ما مرګ راکړي واحشرني في زمرة المساكين یا الله د قیامت پر ورځ باندې ما د عاجزانو په صف کې الله جل جلاله ته لوی مقام ورکړی د عاجزۍ خپل مقام دی د عاجزۍ څه شی دی خپل مقام دی خپل وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې به چې دوه کسان په اعمالو کې په یو شان یو بل لږ بل نه خو یو مالدار یو بل غریب یو عاجز یو بل مالدار نو دا عاجز به د مالدار نه 1500 کاله جنت ته هسې مخکې ځي صرف د عاجزۍ په وجه باندې عاجزانو سره کېناستل د هغو زړه ساتل هغو د ځان نه غوره ګڼل حقیقت کې د ځان نه غوره ګڼل دا فخر دی دا زموږ د ایمان فخر دی فخر د عاجزان خپل سفارشیان جوړول دا عاجز به د قیامت په ورځ باندې ستا سفارش کوي که تا ورسره دلته څه ښه کوي دومره پورې د ده لوی مقام دی الله جل جلاله د ده دپاره د قیامت په ورځ باندې به د یو کس نه تپوس وکړي چې زه وږی وم وږی زما بنده زه وږی وم تا ماله ډوډۍ نه وه راکړې دی به وایي چې
تصل وجهي تخو الله رب العالمين تخو رب العالمين تخو المجد باكي تخو الولد ضرورت نشتي إذا ما يعجز من دمك وكتاب عقمنا الولد خرولي به تابو زعلت من دلو لا بدأ سيبوك لك داجي ما خرولي بيقول إذا تجيوما تمام البني دلك تمام يبقى تجيو كتاب الأمور كده بدأ سيبوك سيبوك دمر خوش على شوما لكن ما لك دمر كده يا ذكي بلده شنوكس صدقه وركي ده غريب بلاس كده ده غريب ده ناس ما حكي ده الله بلاس كده الله يخش عليك كعبة قلت أنا مدى عجزان شدي دويت الله جل جلاله ده خبرش عن مناسب الله يسمى بيه تسمي شد الله سبحانه مناسب ده الله أعش عليه وكي خد كعبة قلت أنا بدي عجزان الله جل جلاله معذرته معذرت मतलब दादे चे चलो बताओ उसको मतलब सरदार माने वो खबर की चिता सो खबर नशे दे आजदा में तो कोई चिता सो खबर नशे माता सो तभी वजह ना गरीब ने और पैदा करने चिपा सो चिशे ना खुशना मकसद था चिता सो दर तबे मुकाम तक सुभान तभी वजह में तासो गरीब माने मकसद था दे बोलते हैं वर्ष रुका से कभी जहन्नम या रुमाने चिच्चा लता सर तकस महकले आगरा बस लता सपना सर जन्नत तक पहुंचे तरदे चिच्चा ये गिलास बम यो गरीब लोग रखले आगा बलाश आगा बलास बना पति जहन्नम में पति सर की वो कसान आवाज की चाहे ना कि अम्मा ता सर खस मन खकले खुद खबो तैयार और जिंदे तैयार छिटे पहुंचे आवाज तो बरासा नूर के मकाम अल्लाह जज़ा अल्लाह करे खबर जान पर सिफारिश बोल रहा है الدين تقاضى لا يجب عجز تسبق القول ده البدينة تقاضى لا عجز تسبق القول معيار وقدر تسبق مال معيار مش عارفة دير مالدار حقيقة مالدار أغا مش عارفة مخالي هذا بس يخلوه دي أو بدي وجه الله بدي من رسالة بدي تكبر دراسة قالوا أريد أن أؤمن لك أو تعرف يا واجب الله يخصنا جاء الله جل جلاله الدين أول عجزان برزقه عجزان جاء أبو الدين کی جاتی شروع کی چه دین خبر کی تو عجزان ناس که پیغمبر دین دعوت ورکړي ټول عجزان او غریبان تاسو کوله دا خبره ما ته صادق راشي چې کله زه د تبلیغ سره ورسې کنه تبلیغان ټول عجزان دي خدای عجزان يا بنسى كتير يا مري سعادة باتا سمعت لا بدل من رجال مؤمن وخير الكريم أما جنب صادقان ولا تغربون ملك ده غداني لكم خالانا نوابانا سيدانا سردارانا ده جديد أبو كدير كم كوز ملايك دير كم يكت مارسينو كل طالبان ولكن يعلم تو لاجزان موارد تو لاجزان موارد أنا موارد كنا دير كم كوز ملايك أكيد لو بس بقول بيتنسي ماشي الله جل جلاله بيا قانون يجدا تعجب قانون دير الدنيا زودير مستغني زادة بيطلع زادة परीक्षा करवा मिशन न रचना मान में मुतासिर रखेंगे न रचना कौमियत में मुतासिर रखेंगे न रचना ओहदे में मुतासिर रखेंगे तो का हर शे का अल्लाह के सरकत को टिक को तंदे की पसमा को मका जात निश हिसाब को तहर से अब والله خبر جوا استاذ هیچ شيء نه ذاکر استاذ دو خبر یې وکړه څه پکې أقول هيك شيء الله أكبر ليه تكلم زي كل ما نيجي أؤمن لك بما ربط عبدي واتبعك الأرذلون أرضى بذلك استار رزلان خلق رزلان وتدور بحقيقة كده عجز الوضع عجزان الدنيا ما يرفض عجزين تشرب ضغطان مثلا كذبت قوم نوح المرسلين دروجا كريم قوم نوح عليه السلام پیغمبران لرا إذ قال
خائن لمعبر فتابعني واتبعك الأرذلون أو تعمل ذلك استعار زلال خلق اللهم صل على محمد وترحمنا أنا كلنا